دریم نښه دا ده چې د الله د دین مرکز به پرېږدي د دنیا د وجې نه لإیلاف قریش. ټیک ده. دریمه نښه دا ده چې دا به یتیم لا دیکې ورکوي فذلک الذی یدعو الیتیم. دا څلور د باطل پرستو نښې شوي. یې به الفاظ دیگر داسې ووایه چې د دین خلاف څلور قسم خلق کوي. یو څه دي دشمنان د توحید څلور قسم خلق. یو مالونو والا مالداره، نو فویل لهم من الحطمه، هغې له حطمه پکار ده. مالدار د توحید خلاف دی، نو فویل لهم الحطمه، هغې له حطمه پکار ده. دویمه اصحاب الاقتدار، مشران اقتدار والا کرسی والا، هغه د توحید څه کوي؟ خلاف کوي. نو علم تر کیفا پس یکفیکا هم که اصحاب الفیل، تعالی دا غین الله کافی دی لکه څنګه چې پیل والا څه دي تبا کړي دي. صحیح ده. درایمو دو توحید خلاف العلماء والجهال الرهبان، ناکار مولیان د توحید خلاف کوي. باطل پرس پیران د توحید خلاف کوي. نو په ایلاف اللهم کنه دا غي دغه مینه ده او بس خیدینو تکړه دي شي. او څلورم جاهلان، هغه یمنعون الماعون او هغه زین بیا د حق پرستو نخي ذکر کوي. ها سو د حق پرستو نخي. ویل لكل همزه، څلور صفاتونه هلاکت ده د پاره د هر یو عیب لټون کې. ابن عباس سے وی همزه چاته وی چې چغلی کوي، خلکو منځ کې سره چغلی کوي. دارنګي مقاتل وی همزه ستوي چې مخامخ دی غیبت کوي، او لمزه هغه توي چې هغه دی پشي شا غیبت کوي. درې معنا ابو العالیه وی خبر بالعکس تا، یعنی لمزه مخامخ دی او همزه پشیشا. ٹھیک ده. سلورم معنا همزه باللسان او لمزه بالعين، سراج المنیر وی. نو هلاکت دی د اریو اشاره کوونکی په جبه سره، په جبه چې دا غدې کنه هغه دې کنه هغه مسلې چې کوي هغه دا دی وی کنه. صحیح ده. انوي نه مسلې کوي. ٹھیک شو. او دارنګه لمزه منا پستر ګبانی اشاره کوي. تاسو کنه الته می چې دا پیر صاحب ته وله پیر صاحب د خاندان شین شه اوري. نو لمزه همزه دا غره کله پستر ګو اشاره کله په خپل باندې غیبت کول. الذي داغ سړی جمع مالن چې را جمع کړي د مال وعددا، یو معنا دا وعددا شمارلې دي چې یو لاک شوي. ها یا وعددا تیار کړي دي د پاره د مصیبتونو. دی وای چې زما د مصیبت په وخت کې څه شي په کار شي. نو دا څه شو؟ عددا شو. یا سب خیال کې ان مال او اخلدا چې مال د دبا همیشه کې دلرا. دی وای چې دا مال به زما سکی مال را همیشه کې کله له داسې د یوم بزنه زرد چې دی به ورزول شي په له تو ما په کنده کې هغه کنده چې هغه باډو کې ماته دملا ډو کې چې مات شي نو بیکار کیږي. پوښوي کنه الکه ریټ کی هډی چې ستوي کنه دا خو بس مرکز دی کنه. نو مرکز به ماته سپاینل کارډ و ما دراک اوس په یک تعالی عمل هوته ما چې څه د مقام هوته ما نار الله دا اور د الله دی. نار الله اور د چا دی؟ د الله دی. نو دې کې اشاره ده ست عظمت چې ګوره دا عام ورو نه دی. الذي اغات تلو چراخه جبا علی الافئده پزړونو باندې زړه ذکر کا. زړه ډیر باریک دی. صحیح ده. یا زړه ته چې تکلیفي نو د ټولو نه زیات تکلیف د څه دی؟ د زړه دی. دا ډاکټران وایي په ټولو کې زیاته غټ تکلیف چې دی هغه د زړه د هارت اٹیک دی، غټ اٹیک دی. پوه شوې که نه؟ د دې وجې نه سړی ورته اکثر ټیک نه شي، بس څه شي لاړ شي، اکثر ډایرک ځي. انها علیهم، یقینا دا اور چې دی به په دی باندې موصدا راجوخلی شوی. پیامد ممدده پاغستنو اگدو کې
یا پاغستنو غزولی شو کې سوره پیل یو سل پینزم او نلسم دے پس تا کافرون ربط مخی سر دادے مخی کے ناکار صفتونا اس ویو زجر دا آغا چار پار ذکر کئی چاگا مرکز دا توحید ورانی یا مخی ناکار صفتونا اس نتیجہ و سبب ذکر کئی چه سبب سدے ذکر توحید مرکز ورانی مارا توی چه زونواس آغا باچا چه وقتی میرا تا خبر وکڑا آغا چه کم دینو دا سے کار کرو چه نصرانیانو 30,000 کسانی وجلیو پا داغا خندقونو کی نو اغیر آلل او دا حبشو باچا تے سو که پریاد وکا آغا دا روم باچا تا آڈر وکا چه بھئی دا سڑی اولے گا او دا دنا دا کسان چه کم دینو سکی آغا خلاص کی پوش بی آغا یو دو کسان اولے گل دو کسان لخکری اولے گل خود دوی پسک لمشاران کلا یو ابرهو او یو ارباتو دا دوانه اولے گل آغا زی پتح شو چه کلا پتح شو نو کرسی بانی خوبی خالق قرآنی کی که نخپلو کی نو دی دوانه پخپلو کی اوران شو نو ابرها را اولے گید داغا دا اربات نو پا دا باندی حمله وکلا پا ابرها باندی نو آغی چه کم دی نو دا پوزی مولا کٹ کلا لوخپی مولا سکلا کٹ کلا داغا غلام را پاسی دا پابل املک لجاگی مردار کلا پوشوی جو پخپلا دا تا باچایی پاتشوا دلتا چه باچا کم لی گلیو آغا تا چه پتاو لگی دلا آغا قسمو کویل زو بستا پا سر بانی خپیک دم پوشوی پریدم دی ویلنا آغا تا چلتا اڈر لاڑے چه باچا خو قسم کرے آغا اولا دا سر و اخترا ولگل او دا اغزمکی نیو سخاور را ولگلا ویل باچا تا ہوئی چه تا پاسم قسم کرے چه ستا پا سر با خپیک دم کنه پا دیختو میں وگرزا جو بس قسم با دیتی شی پورا شی ابرا و ختم شی و ما تسوایا ما بارحال اغی راولے گل دلتا کی کار برابر شو بیا خلق بچے کم دینو دا آغا زین بیت اللہ تراتلل نو دا ابرها راولے گی دو او علتا کی دا بیت اللہ مقابلہ کی بیت اللہ جوڑ یو کور جوڑ کے یو بنگلا یو بیلڈنگ چه خلق علتا حج لمزه یو دلتا رازی عربو اگر چه کافرانو خو غیرتیانو غیرت پکیو اغی لاړل نو په یو روایت کې راځي چې په اقا کور کې ولا قضای حاجت وکړ او په بل روایت کې راځي چې نه اورې وته تکي خود هغه ولا وسوسولا ابراهه ته پته ولګی چې دا خو عربو کړي د اغه زین 60,000 لخر تیار کو او ځان سره دیارلس هاتیان را روان کړ او پای کې یو غټ اتیو سپین محمود نومو الوی بلاوا چې دی تبا اتکړی ورواچو اول ته د بیت الله دیوالونو ته د ویخ نه بیسکو راوران کورا روان شو پلاره ولا قسم خلق مقابله تروتل خصوکم کامیاب نشو مغمس یو مقام د غزه ته چراور رسید د عبدالمطلب سے اوخانو نو هغه چې کم دینو سکړه دولس اوخانو هغه ونیول دلته کې عبدالمطلب سے ته پته ولګی دا غلاړو نو چې هغه په تخ باندې ناسو بادشاہ ابرها نو تراکوش یرا پیراله ځکه دی وډیر هیبتی انسانو دا د نبی رسول الله دغه نه د پیدایش نه یو 50 دن مخکې دا واقعیا چې کوم دینو صدا هغه راغلی نو هده چې ورغه نو هغه ول راکوش چې هغه ول راکوش ویل سباره کې راغلی د بیت الله سفارش لراغلی هغه نه 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 انا رب الابل وان للبيت ربا سيمنوه ویل زه د خان مالک مالو خان راکا دغه مالک شته دی ابه سنبالای دیراغه عبدالمطلب صاحب او دو بیت الله د غلاف نه سر ورکته ک الله ته دعاګانې وکړي چې یا الله نو بس نو کنه مونږ خو غریبانان یو خدا سړی سره کې سنبال کی ٹھیک ده ادي را روان شو دی کې یو سړی د نوفل هغه ورغه د دې اتی په غو کې ویل ته ګوره ولتا ته پته شته دا بلد الحرام دی او دا د الله کور دی کوره الله ودی خس کی هادي باغه طرف ته بیانته سملاستو پړانګو یو هغه طرف ته نه ته چې خپل طرف ته به روان بشو او دې طرف ته نه ته نو دی بیا مر روان شو نو د برنه هلیکاپټر اف 16 رالی
صحیح ده کنه. او 3 اټم بم ورسره وي، 2 مخوکو کې یو دا یو په مخوکو کې او 2 په پنجو کې، او په سړی باندې وي رسا سر به لګېده او کتبته وته، او په دغه طریقه باندې ټول سکړه مردار کړل. تو ته کرکی و ورسچو بس کا مرغی وی کنه یارا دې ته ضرورت نشته کنه چې دا تو ته کر کې دې او پلانې دې بس مرغی وی او رااله سړی سکړه سنبال کړ. ابراهه الته کې پته ولګېدله، ابراهیم وشته اغا وخت دوړې دې او لاړې مردار شه. الته باچا له کسان لاړ منډې والی، باچا وته څنګه مرغی وی ویل یاره چې دغه دین دغه مرغی چې دغه دینه پاغه باندې میټم بم راوښته داغه حالت کې سکه مردار. په دې طریقه الہ العالمین سکړه مردار کړل. اغي ته الله اشاره کوي الم ترا اتن ګوري اتان دا ورېدلې اتنې پویا څنګه کار کړو ربستا د هدیانو والا سره. الم یجال کې دهم انه وګرځولې داغي چل پی تزلیل پتوای کې وارسل علیهم او راویلګل پاغي باندې تویرن مرغان ابابیل ډلې ډلې وشتلې دي لرا به حجارتین په غټو باندې من سجل چې جوړو د خټینا چې د دې زخم نه روغيږي. فجعلهم پس وی ګرځول دي لرا کاس په ماکولو په شان د بوسو خړلې شو او شانې تی جوړ کړ. دا مطلب دی یا وی ګرځول دي لرا کاس په ماکولو په شان د هغه بوسو باندې بوسي ته جوړ کړ زره زره کړ. سورۃ القریش دا دریم نه خدا 106 او 29 ته پست 3 نه ربط مکه سره داده مکه کی وای چې دا مرکز د توحید ورانه اوس وایو چې د توحید مرکز پریدي د دنیا د وجه نه لکه دا عرب چې نو دی بچ کم دنو سکاو سفر کول ور په جمی کې با ګرم ملک تتلل او په اوړي کې با یخلتل لکه د دې علاقو داخله چې اکثر نو په دی وړ کې سواد بحرین او کلام ال تکیلړ شي پوښ وکنه یا نور دا غټان خلک دی چې کم دینو د ګرمۍ نه ال تکي وتختی پوښ وی خو هغه د بیت الله خبره وا الله وی د بیت الله پریدي مرکز د توحید دی او د لاړ شي چرته نور ملکونو کې ګرځي او دا سره پاره د دنیا د پاره یا د خپل سہولت د پاره یا د دنیا د تجارت د پاره ګرځي. لیلا په قریش تعجب ده مینه د قریش لرا ایلا په مینا د ریلته شتای سپړ ده پجمی کې ګرم ملکونو ته واسوي په اپ وړ کې یخ ملکتا پکار خود سیوا چې پلی عبدو رب هذا البيت پکار دا چې عبادتو کې رب دې کور الذي اطعمهم چې مال کړي دې دایلرا د لوګینا او امني ورکړه دې تا دایرینا. او دا دوا سيزونه چې نو دا ډېر قیمتي سيز ده ها یو دادا چې امني یو ملک چې امني نو بس خوشحالي او دویم چې د ملک اقتصادي حالات سي برابرۍ. نو قریش ته الله وي دوه نعمتونه مې در باندې کړي یو دا چې ماړ کړي مې اوس د لوګي نه خلک ځانونه وجني کنه وجني خیال دې کنه دغه نشتا امنهم من خوف يردا د هر طرف نه يردا. نو امن الله دې دا دوه سيزونه چې کوم قران ذکر کړي الله دې راولي او تاسو تمخ کې ما ویلي والله دې زموږ مشرانو کې زیات نه دې میږي عمر عقل پیدا کی زیات نه دې خولا صحیح راکنه 107 او 17 دې پس تکاثر نا سوره ماعون سلورم علامات د مکذب بالدین هغه دار چې یتیم لدکی ور کوي مکه سره ربط دارې چې مکه کېو زجر او زورونه واغه چاله چې مرکز پریګدي. اوس ناکار صفاتونه ذکر کوي دغه مکذبین بالدین. داود صورت نه دا د هغه قبایحونه چې دا ناکار صفاتونه د ځان لري کا ارایت الذی خبر راکا په بار د آکاس کې یو کذب بالدین چې دروژن غړي ورځ د جزا او د سزا. وذالک الذی دا دویم صفات دا کسته یدول یتیم چې دکی ورکه یتیم تا یتیم ټیل وای دا مال خوري کنه شیخ القران نه مولا وای اے بډای وا اغي زوی مړو وای ماته دعوت راکو ما چې زنه خو بس بیا لاړم چې لاړم ورالم بلیان ناستو خوراکونه کولو یتیمانان لګیا دي اغي جاړي تاویږي
وای زه چې څنګه په دروازه ور دننه شوم ما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کوم خلک چې د یتیم مال خوري نو خېټه ته ورچي. مليان وای څه شو لاسونه ونیول دا را باندې سباله رااله پوښي. وای زور ورالما دا غینه مې پوټی را غونټ لټول او هغه مې ماشومان لور لچ خوري. لک ساتو شو هغه بیراله وډه یا بیوا وای ماته چې دې ته چې خوري کنه وای ماته چې دوی چې واخه پکې کما دوی چې خخستا سو د سه وکم ما خو دومره مهنت کړل او دومره خوراکونه مل تیار کړی سړی وز غولو. وای ما چې پته راته ولې اوري د یتیم په مال باندې سره فذلک الذی یدو الیتیم نو کوته وای د منځونه کوي کنه څه کوي منځ کوي. الله وی د سه منځ کوون کې د تباشي چې د یتیم تباہی کوي د یتیم مال خوري. ولا يهزو تیزول نکی پتوام د مسکینانو وویل للمصلین هلاکت د دغه سیمونس کوونکو لپاره ځکه د یتیم مال به د دیندارۍ په نوم باندې خوړلو کنه پوښ وکنه د دیندارۍ په نوم به خوړل چې دا خو خیرات ته کنه ادا خو صدقه او دا خو لړمی الوا او دا فلان دی په دغه طریقو باندې به خوړ. الله وی دا وویل للمصلین د دې سیمونس کوونکو لپاره صدا تباہی ده. کته پټکې والے د محراب کې راته سره ولال دی. الله وی په ویلو للمداس منسکون کې د تباشي نو چې الله وی تبادي شنو د پسې منس کیږي د ځان نه کیږي ستا ور پسې څوشي او کو دسی وېما چې په پردیس مکه منس کیږي لکه تاسو څه پته تشتا چې په پردیس مکه بغیر اجازه ته ودرېږي منس کیږي نه کیږي. نو چې د پردی کفن ټوکړه راواله پاغه ودرېږي نو منس وشه نو جنازه ونش نو کو دسی وایو چې په ځان باندې نه به وایو سبو خیال لري کنه. فویل للمصلین هلاکت د پاره د دسی منسکون کو چې د یتیم مال ته هغه چې کم دینو غلې. الذين لا كسادوا من ان صلاتهم ساهون چې د مون د حقیقت نه خبره دی د مون نه خبره چې د مون مقصد څه دی. الذين لا كسادوا څلورم صفات چې د ریاکار نو ریا خو به نه کوله کنه وی خلک به چې کوندې خخلا الذين هم يراؤون خلک وای کوندې خخلا زمونږ علاقه کې ور خلک وای چې سلې پرې خخ نو دا خو ته د نوم د پاره خرچه کې پیسې نو چې د نوم د پاره د خرچه کړه نو دوړه شوي کنه شوي پوښوي. ويمنعون الماعون یومانا دارا چې منه کوي معمولی سزا دا د صفت ته معمولی سز بیا نه درکې یا لکه مالګه د ماچسته واخوا دی خو کنه یا ويمنعون الماعون منه کوي چې کوم ده قران او سنت قرطبي وای قران سنت منه کوي د قران په درسونو باندې اکثر راپورټونه کوي. ويمنعون الماعون امام مجاهد رحم الله وی اعلی په زکات ته او ادنا عاریه المتاع ده چې سامان چاله په سوال ورکول الکه دا خدای له لګرا کله کار کوم او چې به دلو واپس راوړم بره دغه مصیبت په خلکو کې وجدان د چې سیس دیوار کې به ورپسې ته ګرځي سیس باور کې نو به ورپسې ګرځي به دل راوړي نه راوړل خلاصه کې درکې مکسر او چې درکې نو به ولاړو کې مات کړي سیس به ګډ وډ به د تلاوډي به ورته کیږي بس دا کوم شی وای نه صحیح را. ها سورۃ الکوثر 108 او 15 د پښتو سورۃ العادیات نا مخ کې ناکار صفاتونو اوس دلته خسته صفاتونه ذکر کړي. داود سورۃ انعامات دی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دعا وی دوا کارونه مالا وک او دوا به تعالی وکم. یو کار دادې چې زبر ډیر خیر در کما دویم کار دادې چې دشمن به تباہ کما دوا مالا وکا د بدن عبادت مالا وک او د مال عبادت هم مالا وکا. ان اعطینا کل کوثر یقینا درکړه دې موږ ته ډیر خیر نو په دې ډیر خیر کې بیر سره کدا مانو کې امام قرطبي وای په ډیر خیر کې قران هم دی و ما یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او په ډیر چې کم دانو خیر کې هغه حوض کوثر هم دی. بعض علما یې معنا کوي چې دا حوض کوثر دی چې رسول الله فرمایي مسلم کې روایت دی چې دا مال راکړل شوی دی او د دې اوبو د پيو نسپینې دي د شادو نه خوږي دي او چا چې اوس کله نو دی به د قیامت په میدان کې تګي کېږي نه او انیت وقاعده دي نجوم السما ګیلاسونه دومره ډیر دي لکه د اسمان ستوري یو ډله بر رواني زما ملګری دی را پرې دا وي ملائکه به سټونه وي
نبی علیہ السلام ما ته ویل چې تا ته پته نشته چې دې ستا نه بعد په دین کې کمې ټوکړې لګولې دي زه به یم تبادي شي سوق اللهم لمن غیر دیني چا چې زما دین بدل کړی دی نو یا حوض کوثر دی یقینا درکړی دی موږ تعالی ډېر خیر وصلی لربک منځ کوه د خپل رب دپاره من عبادت بدني وانهر عبادت مالی کوه ان شانک هو الابتر یقینا دشمن ستا مونوته دی تبا دی صحیح ده دشمن به الله وی تبا کم دو مالو که دو مثال درکړه ها سورۃ الکافرون یو سلام دے او تلسم دے پس دو سورۃ الماعون ربط مخی سره دادے مخی د کامیابی اصول ذکر شو وس وی یو د کامیابی اصل دادے چې د کافر نه بایکاټ وکي داود سورۃ بایکاټ د کافرو سره قل پیغمبر یا یول کافرون اے کافرو د دینه بل سخت اشتا چې چاته وی کافرا خلکو یره جی نرمی کوي وې سختی خو الله په خپل کړی دا چې الله و چې اے کافرو څومره سخت خبره ده کنه او دا الله سخت را چې څوک په پويږي و پیغمبر اے کافرانو او پیغمبر ته الله وي ته وای د پیغمبر څومره خواګه خلوا وي ته وای ځکه حق وای نه پټي کنه صفا خبره وته وکړه چې وا کافرو ذکر اغلیو ویل یو کار کو سوله کو روغه کو پوښوي یو کال و زمون د خدایانو عبادت کې او یو کال به مستاد خدای د عبادت کو بس جنگ جګړې بنئ روغه به اختلافات بنئ الله صورت راولېګا چې نه زله طریقه نه منم او تاسو له عبادت یادوي و پیغمبر اے کافرانو لا عبدو ز عبادت نکوم د هغه خدایانو تعبدونو چې تاسو عبادت کوئ او نه تاسو عبادت کوونکې دا چې عبادت کوم ولا نعبدونو او زنیم عبادت کوونکې ما دغه عبادتون چې تاسو عبادت کوئ یعنی زنیم عبادت کوونکې په هغه طریقه چې تاسو به عبادت کوئ او نه تاسو عبادت کوونکې ما په هغه طریقه چې زه عبادت کوم حاصل دا دی چې لکم دینکم تاسو لپاره تاسو دین دی کو پر او زما لپاره زما دین دی چې اسلام یادار چې زما کار بیان دی او تاسو کار انکار دی تاسو یې ممنئ خو زه به تاسو ته بیان کوم اوس وی د کافر سره د بایکاټ وکسه با نو الله به مدد کوي ځکه ته وای سپر پاور دی کنه نو کده دې سره بایکاټ وکم نو بیا بس چل کیږي نو جواب چې اذا جاء نصر الله به مدد کوي الله رب العالمین به ملګری درکې 110 ته او 114 ده پس ته سوره توبه نه په اخیره نو سوراتونو کې دي د ټولو نه اخیر دا سوره دنیا ته څه ده راغله ده او د دې وجنا عبد الله عمر رضی الله تعالی عنہ ابن عباس وړو کې اوزان سره به کېناو تمام صحابه بناستو نو د نور اعتراض کوی زمونږم بچی دي نو چې ته ماشوم راولې نو موږ به راولو ابن عباس وی ما ته فتح و چې عمر به زما مرتبه دوی ته خی نو سوال وکړ ویل د دې صورت مقصد څه دی چاوي څه دی او چاوي نصر دی او چاوي چې کوم دینو څه دی تسبیح او چاوي حمد دی او چاوي فتح ده ابن عباس ته بچیا ته څه پکې سوي ویل دا د رسول الله نیټه ده چې الله خبرداري ورکړه دی چې الله مدد راغې پته را لمرګری ډیر شو استاد پاتې کېدلو مقصد په دنیا کې پاتې نشه ته به وځي عمر ول زمام ته جوړې دغه مطلب دی چې د دې صورت مقصد ده دی د دې وجنه علما ذکر کوي چې د دینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم لږه ورځې بعد وفات شوه ٹھیک ده د دې وجنه علما کرام هغه ذکر کوي دلته چې په سوره حدیبیه کې یو شرط لګول شوی چې دا باندو چې کوم کافران دي کنه نو هغه ته اختیار دی چې د چا سره ملګری کیږي بنو خزاعه بنو بکر دا دوه قبیلې وي بنو خزاعه د نبی رسول الله سره ملګری شو کافرانو او بنو بکر دا د کافرو ملګری شو نو څو وخت بعد دا بنو بکر راولېږي او په بنو خزاعه باندې حمله وکړه سړی ته مړ کړ اغیرال نبی علیہ السلام ته راپورټ وکړي چې جی ور موږ تاسو ملګری وګر چې کافر یو تاسو ملګرتیا لاس مدر کړی دی کنه او زمونږ نه سړی مړ ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کپڑے ځان پورې راخکلې او را روانو ویل کستا مدد مې ونه کونو الله دې زما مددونه کی مطلب تیارې مدد روانه 10,000 لخر
هغه د فتح مکې لپاره څه تیار د دې ځاینا چې لښکر روانېده نو هلته هغې ته پته ولګېده چې کار خو وران شه الله دې خیر وکړي نو ابو سفیان یې راولېږه چې دا د رسول الله دغه و دا سخر خو لا مسلمان نو نو چې راورسېده نو لاول د لور کور له راغې ام حبیبه د لور د رسول الله بیبي ده نو هغې په کټ کې کېناسته جو هغې ته تولهیي څه کړه ونډه کړه د هغه ورته رسې بد وکتل ویل لورې دا ولې دا تولهیي ګنده ده مطلب د دا چې بابا مې په دې ګنده تولهیي کښېنیني او که نه کله کله داسې هم سړی څیز لرې کوي وایي زه دا کټ صفا دی دا تولهیي ښه نه ده که نه او که نه زه د دې تولهیي لایق نه یم هغې ورته وویل ویل ته دې تولهیي لایق نه یې ځکه دا تولهیي د رسول الله ده هسې څومره خیال دی دی نو بیا ورته وایي لورې دا نفرت په تا کې د کوم ځای نه راغی چې ته د خپل پلار نه هم څه کې نفرت کې بیا راووتو په کسانو باندې وګرځېده علي رضی الله عنه ورته وویله وایي لاړ شه پلاني مقام ته هغه ځای کې اعلان وکړه چې زمونږ به صلح بیا راغې هغه اعلان یې وکړو بیا مکې ته راغې مکې والا ویل جوړېدار پسې علي هسې خندا کړې ده مړه بیا یې نور کسان ولېږل خو د دې ځای نه خو لښکر تیار و دوی چې راورسېدل غالبا حدیبیې مقام ته نو هلته کې دې نبي علیه السلام اعلان وکړه چې د هرې خیمې مخې ته اور بل کړي اورونه یې بل کړه مکې والا چې راولېده لکه دا څه سیلاب را روان دی پوه شوې ویل لکه دا به خزاعه قبیله وي وایي نه نه خزاعه قبیله دومره نه ده وایي کېدی شي دا محمد صلی الله علیه وسلم بیا چې کوم دی نو دې باب کې حضرت عباس راغلی دی او دارنګې ابو سفیان دوباره راغلی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي الا وی د خدای دشمن راغلی دی اورې او موږ کې ګرځي خیال دی نو بیا ته نورو کسانو سیډ را سیډ ټکه سړی ته بچ کړ هغه سنبالو که نه بهرحال بیا پکې دی مسلمان شوی هم دی او بیا نبی علیه السلام ویلو وی په پلاني ځای کې په دې ډیرۍ یې کېنوئ چې د دې کسانو تماشې وکړي چې دا کم خلک را روان دی یو ډله رالاله وی دا څوک دی وی دا پلانۍ قبیله ده بله ډله وی دا پلانۍ بله ډله دا پلانۍ بله ډله دا پلانۍ اخیره کې یو دوه ډلې را روانې وي نقاب پوش و تورې یې ځوړندې کړې وي او دا پکې لا ډېر په عجیبه انداز باندې وي دا څوک دي وی دا مهاجر او انصار دي او په مکه باندې ورل مکه فتح شوه بیت الله ته نبی علیه السلام دننه شه بوتان یې مات کړه ویل جاء الحق وزهق الباطل حق راغې باطل ختم چا پکې اواز وکړ ویل الیوم یوم الملحمه نن د غوښو ورځ ده نبی علیه السلام نه نه الیوم یوم المرحمه نن د رحم ورځ ده ابې ټولې راټول کړه کېنول ویل زه درته څنګه ښکارمه هغې ویل ته خو ډېر خوش اخلاقه انسان یې نبي علیه السلام ویل انتم الطلقا زه تاسو آزاد یئ یوسف علیه السلام چې وروڼو ته ویلو چې لا تثریب علیکم الیوم نو زه هم درته ویم چې لا تثریب علیکم الیوم بس د نن نه بعد په تاسو باندې هېڅ ملامتیا نشته دی او معاف یې کړه هغې ته الله څه کوي اشاره کوي اذا جاء نصر الله کله چې راشي مدد د الله والفتح او فتح وطن آزاد شي نو پزا کا اجلو کا دا ستاسو دا نیټه ده ته به ځې وسو ورایت الناس ته به یې خلک یدخلون چې دننه کېږي به په دین د الله تعالی کې افواجا ډلې ډلې نو ته به څه کوې چې ملګري ډېر شو نو فسبح تسبیح بیانوه بحمد ربک سره د ثنا د رب دی او بخښنه غواړه د الله نه دیو جن عایشه رضی الله عنها وایي چې نبی علیہ السلام به د دې نه بعد ډېر استغفار وی ټیم هم د بوډایو او اخیرنې ټیم هم نو تم استغفار وایې سیبا انه کان توابا یقینا د الله تعالی مهربان سورۃ لهب 1:1 دے 111 او شپږم دے پس فاتحه نه نازل شوه دی ربط او تعلق مکه سره دارې مکه و نصرت اوس وای نمونه د نصرت چې نصرت سره دشمن باندې تبا کما لکه ابو لهب ستا دشمن دی وغه مسک تبا ابو لهب تر دی ودلته دشمنی کوي نو الله سکه تبا او برباد کو داود صورت بشارت ده په هلاکت د دشمن باندې تبت هلاک شو هلاک دشي دواړه لاسونه د ابو لهب وتبا او تباشو څوک یا ابو لهب ته زکوي چې له اشراق وجهي
ځکه نوم یې عبدالعزا و، خو قرآن شرکین هم نه ذکر کوي، د دیو جن عبدالعزا بنده کنه، نو قرآن دا ذکر نه که. او ابو لهب د لمبو پلار، یو څوک دا وایي چې دی ښایسته و ډېر، خو مړه کافر به څه ښایسته وي، که ښایسته وي نو په مخ کې سیر نه وي، پوهېږي که نه. نو شیخ د کابلګرام رحمه الله به یې فرمایله چې نه نه ابو لهب دا مطلب دی چې پلار د لمبو دی، نه هلته به لمبو ته ځي. صحیح ده. وتب او تبا شو، الله وی هلاک دي شي. دا ولې؟ ځکه چې په دې لاسونې د پیغمبر څه کړو؟ خلاف کړو. دا د رسول الله تر دی. او چې کله نبی علیہ السلام پیدا شو، ځکه نبی علیہ السلام پس د مرګ د فلار نه پیدا شو، نو چا ورته وی چې وراره دی پیدا شو، بیا د مړو ورور زوی دی پیدا شو، نو د په خوشحالۍ کې وینځه آزاد کړه، میلاد شریف یې مناو. صحیح ده. یو د پیغمبر جشن مناول دی او یو د پیغمبر مشن خپلول دی، د دوانو کې فرق دی. مشن پکار دی، جشن پکار نه دی. مشن ابو بکر اختیار کړی دی، الله زلولی دی، او جشن ابو لهب مناو کړی دی، نو الله تبا کړی. نبی علیہ السلام چې کله د آیات راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین، نو د صفا غونډۍ له وخته آواز یې وکړه ټولو خلکو ته، نو ټول خلک راغونډ شو، که څوک نه شو تللی نو غلام یې ولېږه. نبی علیہ السلام ویل که زه تاسو ته ویمه چې د دې غر نه اخوا دشمن را روان دی، په تاسو باندې حمله کوي، کنتم مصدقیه، تاسو به زما تصدیق کوئ؟ هغې ویل او کنه جربنا علیک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، موږ د باندې ډېرې تجربې کړي دي، ته رښتینی سړی، دا خبره به دې رښتیا وي. نبی علیہ السلام ویل چې دا خبره منئ، نو یو بله خبره ته کومه چې قولو لا اله الا الله تفلحو، کلمه ووایه کامیاب به شئ. ابو لهب راولګېد، ویل تباشي دې وړې خبرې له دې رابللي او د کاڼو ګزارونه یې پسې کړه، شروع کړه. الله دا صورت راولېږه تبت یدا. صحابې ذکر کوي وی بازار کې ناستو ما، دغه بازار دی ذوالمجاز، یو سړی را روان دی چغه وایي چې قولو لا اله الا الله تفلحو، بل ورپسې یو سړی سپین روبې غوندې ورپسې دی، هغې په کاڼو ولي او خلکو ته وایي خلکو دا دروغجن دی، دا ساحر دی، د پلار نیکه دین یې پرېښی دی. وی ما تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وایي دا محمد صلی الله علیه وسلم دی، د نبوت دعوی کړله، دا بل یې تره دی. وایي چې زما خیمې ته راورسېد دکان ته، وایي ما ورته چې خبردار که په سړي د ګزارو کو ګورې پوی به شم. بیا ورته الله ایمان هم نصیب کړی. خیال دی دی. د دې وجې نه الله رب العالمین دې څه کړه؟ تباه و برباد کړه. د باندې الله یو دانه کینسري راوخېجوله په دې سټ باندې، نو د هغې نه مردار شو. صحیح ده. څوک به له ورتلم نه کرونا مریضو، صحیح ده، څوک به ورته خواته نه ورتله، نو بیا چې کله مردار شه، نو بیا هم هغه دانه زهریله ولګېدله که نه، نو بیا چا وله لاس نه ورلو چې چېرته یو کندې ته ورولي. دا پن مپن پروګرام هم ګډوډو. زامن بیا چې کم دی نو دغه ګندګان راوستل، هغه زنګیان غوندې که نه، او هغې په لختو کې اوچت که او چېرته یو لرې کمر نه یې وغورځاو، اول ته یې پې کمر را وغورځاو، په دغه طریقه الله څه کړ؟ مردار کړ. دا ټوله کورنۍ د رسول الله خلاف وه. د نبی علیہ السلام په دوه لوریانې واده وي د ده په دوو زامنو باندې، او بل طرف ته د رسول الله چاچیم وه، دا هم خلاف وه. نبی علیہ السلام د پاره به د غر نه به د سردار ښځه وه، د غریب سړي ښځه که پټي ته لاړه شي نو دومره بده څوک نه ګڼي که نه، خو چې د مالداره سړي ښځه پټي ته لاړه شي نو دا ډېره بده لګي که نه. نو دا به غر لتله او ګېډۍ به یې راوړو او غنې به یې د رسول الله په لار کې خورولي، چې په دې باندې دی مون لځي چې دته تکلیف وي. هغه م الله تباه کړه. هلته غر کې ګېډۍ راړو، جو رسۍ یې مرۍ ته ونښته، بس ګېډۍ تې مخکې او دا ورپسې وروسته وه، جو هلته کې هغه الله مرداره کړه. زامن یو، نو چې کله نبی علیہ السلام د نبوت دعوه وکړه، نو پلار ورته وویل چې دا لوریانې ورته طلاقې کړه، د لوریانې طلاقې کړي. نبی علیہ السلام ویل یا الله په دې خو یو ځناور مسلط کړي. یو سبا لته په سفر باندې روان شو، پلار یې ورته وویل، مور ویل دا سړی داسې تورجبی غوندې دی، خیرې یې لګي، خو ګورې سړي زویه خیال کوه، زویه خیال کوه. نو دی به چې کله قافلې والا به پړاو واچو، نو دی به د ټولو په منځ کې څه که سملاو، کتې متې به یې راوړی، بیا به یې ورکېښودي او خلک به ترې ټول تېر چاپېره داسې سملاسته.
زمری راغی ټولې بوی کړه او دله ورغې دی د من نه راویسته ولته یې پراټه کړه. صحیح ده. د الله په دغه طریقه باندې مردار کړه. ټول الله رب العالمین څه کړه؟ تباه او برباد کړه. الله وی تباه دي شي دواړه لاسونه د ابولهب او تباه شو. او ګوره چې ته دا صورت وینو د پیغمبر تره ته څه کې خیرې وته کې لکه د پیغمبر تره دی ته ولې خیرې پوه شوې. منګه مخکې ویلو هغه سورة الحجر کې وو سورة هود کې وو چې نوح علیه السلام ته الله وی دا ستا بچی نه دی هغه نه پیدا وو خو الله وی دا ستا بچی نه دی. دلته دا د پیغمبر تره دی خو اوس یې تره نه دی ولې تابعدارې نه دی. اهل النبي هم اتباع ملته اهل النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب. د پیغمبر اهل څوک دی؟ هغه چې کم دی نو هغه دي چې هغه تابعدار دغه د دین دي تابعدار دغه د دین دي. هغه د سودان نه راغلی دی که د عرب نه دی که دا کار څوک دی خو چې تابعدار دی هغه آل دی. لو کان اهل قرابته فلیصلی المصلی علی الطاغی ابولهب. که د پیغمبر اهل رشتہ داری نو په کاردار چې بیا په ابولهب باندې درودونه وایي کنه ته خو ته خیرې کې چې تابعدار نشه نو د پیغمبر د اهل نه اوتو. ما اغنى عنه ماله پایده ورنکلا د تمال ده وما کسبا او هغه چې ته کسب کړو چې اولاد دی نو اولاد هم ولا پیدا ورنکلا. یا دویم وما کسبا او هغه مال چې د ګټلې یو خپل مالو یو چې ګټلې نو هغه ولا پیدا ورنکلا. یا ما کسبنا مراد اولاد دی چې کومه کسب کړی دي چې اولاد دی نو هغه ولا پیدا ورنکلا. یا ما کسبنا مراد خانی او ملکی ده چې هغه ولا پیدا ورنکلا. پینځم معنا ما کسبنا مراد اعمال شرکیه دي چې میلادونه کول خو هغه ولا فائدہ ورنکلا. سیاسلا نارن زردا چې دنه وشي ورتا ذات لهب چې خاوند ده د څه د لامبو والا ورته بچشي دنه نشي و امراتو او خزر ده حمالت الحطب بارون کې د لرګو دا یو مطلب دا چې دغه لرګي به راوړلو او غنه به خورول کنه. یا حمالت الحطب بارون کې به د لرګو په جهنم کې به امکار دی خشاک پر اوډیو په خاون به ورولي. صحیح ده. یا حمالت الحطب پښتانه وی د پلانی او پلانی منس کې ور سکه بلک نو حمالت الحطب چغل خورا چغلی وی ور سکه بلک کنه دسه وی کنه پیجې ده د دې په غاړه کې حبل الرسیدا مما صد د پټو د کجورونه یاد دی یو امیلو هغه به هغه چاله ورکاو چې رسول الله له تکلیف او ضرر ورکاو. نو الله وی د دې په غاړه کې با حبل الرسی مما صد د پټو د کجورونه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سبا ان شاء الله الرحمن زمونږه دا ماسپخین مونږ پسې متصل ختم قرآنی او داغې نه علاوه دا تاسو ته درخواست لري زنانو ته یو خو دعوت مو چلوئ او دویمه خبره دا ده چې تاسو به دا مهرباني وکئ چې د یوې بجې نه مخکې تاسو څه دی هغه ځان را رسولی ځای ته مونځ بس دلته وکئ دلته به انشاءالله ترتیب برابري ماخوسار کې هم ختم دی او بیا ماسپخین کې دا دی او مازدیګر کې هم امکان شته دی کېدای شي بل ځای کې به یو پروګرام دی کرنګې وکړو نو هغې سره به بیا ترتیب برابر خو بهرحال ماسپخین کې انشاءالله الرحمن زمونږه مونځ پسې به متصل یوه نیمه بجه مونځ کېږي او مونځ پسې به ډایرکټ چې کوم دی نو څه دی هغه دغه دی کې نور څه نشته بس صرف یو نظم به یو د نظم پسې به بس بیا چې کوم دی نو صحیح بس ورپسې دغه درې صورتونه دي په هغې باندې مختصر تفسیر دی او دعا ده. نو چې تاسو د یوې بجې نه مخکې هغه ځای ته را رسېدلي یئ لکه چې بیا لار کې اکثر نارینه وي او زنانه نو بیا به مسله لږه ورانې په دې بنیاد باندې تاسو مخکې ځان را ورسوئ. دویمه خبره هغه چې کومه دی نو دا ده چې دا به ټیم دومره نه وي ښه ټیم به که تاسو وایئ چې مثال طور دی کې هسې نه چې ټیم ډېر واخیستلی شي نو په دې بنیاد باندې دی کې موږ د بیانات هم داسې سیسټم نه دی کړی لکه نور څوک موږ نه راغواړو
د هغې وجه دا ده چې دا ټیم داسې حساس غوندې دی بیا د زنانو د پخلي هغه ترتیب دغه کېږي نو په دې بنیاد باندې موږ ټیم مختصر اخلو انشاءالله مختصر ټیم به او بس زماره طرف نه تاسو ټولو ته مبارکي هم ده او بس الله رب العالمین دې قبول او منظور کړي زموږ او تاسو د سړیواله او الہ العالمین دې موږ او تاسو چې دې کې ساوري دي دي سمویلې دي پاغي باندې د عمل توفیق برکي دعا وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضوان إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين الہ العالمین دې دور تفسیر کې موږ سره کوم زنانو یا چې کوم دنو کوم نارینه واغې شرکت کړی دی الہ العالمین د دنیا او د آخرت خوشحالیانې ورکړي الہ العالمین کوم مسلمانان چې هغه وفات شوي دي که د دوی کوم رشته دار وفات شوي دي مشران دي کشران دي خپل خپلوان دي الہ العالمین د تمام مغفرت نصیب کړي الہ العالمین څومره مسلمانان چې هغه بیماران دي په دې کې بیماران دي او داسې نورم بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې الہ العالمین تمام له شفای کامله عاجله ورکړي الله صحت کامله عاجله مستمره ورکړي الہ العالمین کوم مسلمانان چې د هغې شرعي ضرورتونه دي د خپلو غیبو خزانونه یې پوره کړي الہ العالمین کوم کسان چې قرضدار دي الله د قرضونو نه اخلاص کړي کوم کسان بېروزګار دي الله د حلالو کاروبار ورکړي الہ العالمین په موږ باندې رحم او کرم وکړي زمونږ یو رشته دار نن وفات شوی دی سحر هغې چې کوم دی نو موږ ته اطلاع کړې وه خو چونکې د درس ترتیب و 2 بجې د هغې جنازه ده نو هغې ته هم دعا وکړي چې الله العالمین مغفرت نصیب کړي وارثانو له دې الله رب العالمین هغې له صبر او استقامت ورکړي څومره مسلمانان چې د اولاد د نعمت نه محروم دي الہ العالمین هغې له د اولاد نعمت ورکړي او څومره مسلمانان چې الہ العالمین د هغې اولاد شته دی خو نافرمان دي الله فرمان بردار جوړ کړي الله د هغې د سترګو یخوالی جوړ کړي الہ العالمین زموږ دعاګانې په خپل دربار یالي کې قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین